سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 38 مخی آیت کریمہ کی اللہ تعالی صدقاس و خلق و صفت ذکر کا سسڑی آغدا سری چلا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ہر قسم حالات چی رازی که د دنیا گٹ رازی او که د دنیا تاوان رازی دی آغی تا خیال نکی د سوچ او د فکر د اللہ تعالی یاد او د اللہ تعالی دین تی چیر زو پا کم طریقہ باندے اللہ تعالی تا نزدیشم زو پا کم طریقہ باندے اللہ تعالی تا قریب شم مانا منزو دس پاتی نشی مانا د نفلی صدقات و د واجب صدقات ورکول پاتی نشی زد دے طولو خیالو ساتم ویدہ دے دا پارکی لیجزیہم اللہ احسن ما عملو دے دا پارا چی ورکی دیتا اللہ تعالی خیست بدلی داغی چی دی کری کم اعمالی چی کری دا اعمالو خیست بدلی ورطا ملوشی کم از کم یو پلس بانے ورطا ملوشی یو نیکی کری دا غید لسو نیکو برابر ثواب غورتا ملوشی او که اخلاص زیادو مشقت زیادو نو اللہ یضاعف لمن یشاء اللہ بودو چندور کئی چاہتے چی خوخشی حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام وی زما د دور د صحابو یو لپ قجوری د رستو خلقو د احد د غر د سرو زرو د صدقی برابر ندی یعنی چې دی یو لپ قجوری صدقه کړي د دې ثواب زیات دی داغنه چې رستو خلق د احد د غر عمر سره زر هغه صدقه کی دا ولی هغه کې اخلاص زیاتو دا هغه مشقت زیاتو مونږ ته په تیار باندې اسلام ملو شوی دی هغه په باندې سختي او قرباني ورکړې وي اسه پاسانه خونو ملو شوی او بیا سومنا د خوراک د پاره وسنونو صدقه کول خو بیا لري خبر او چې دا غیر پاره سملو شي او بیا به مغی د ځان نه زیاتی کول او صدقه به کولی د وجنه د غی اجر زیات دی ويزيدهم من فضله او زیاتی با کی دی تر فضل خپلنا فضل دا اللہ تعالی سره اغا چنو دیدار دا اللہ تعالی دی چی دتو پا جنت کی دا اللہ تعالی دیدار نصیب شی اللہ تعالی بوینی احادیثونا معلومی گی دی جنتیانو تا بنعمتونا ملاوی گی مختلف قسم نعمتونا آغا و ملاوی گی دی با آغا داغین خون دخلی ناسا پا بتلاوت دا قرآن شروع شي دا تلاوت دا قرآن با دمر خوند و دمر مزوی چې دا ټول نعمتونه به د دین ایر شي هغه طرف ته به متوجی شي هغه تلاوت د قرآن شروعی دا هغې نه به خوند اخلي ناڅاپه به الله تعالی خپل تجلی فرمایي چې هغه تجلی فرمایي د هغې به دومره خوند او دومره نعمت وي دومره مزه وي چې دا مخکې خوند او مزه به د دوی نه ایره شي ټول جنتیان به په دې کې مشغوله شي او دیدار د الله تعالی به کوي دیدار د الله تعالی دا ثابت دی دنیا کې نه کیږي آخرت کې چې نو دا کیږي او جنت کې دا کیږي مسلمانانو ته به نصیب کیږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام وایي تاسو به چې نو سترون ربکم تاسو به خپل رب وینئ مشکات شریف روایت ته تاسو به خپل رب وینئ لا تضامون فی رؤیته دا هغه په لیدلو کې به تاسو ته مشکل نه راځي یعنی داسې به نه وي چې چاته به نیم ښکاري او نیم به نه ښکاري لکه مونږ ته چې نو دا کسان ناست دي نو چې شاته کم کس دی نو د هغه یا سر ښکاري یا سترګې ښکاري نور نه ښکاري داسې به نه وي وایي داسې وایي لکه څنګه چې د څوارلسمې شپې سپوږمۍ تاسو وینئ او هر چاته برابر ښکاري هر چاته برابر ښکاري یو قسم داسې نه چې هغې نیمه ویني او نیمه نه ویني ټول یو شانتي ویني
دقه شانتې به رؤیت د الله تعالی هغه تاسو کوئ، دیدار به د الله تعالی تاسو کوئ. هغه دیدار دی الله تعالی زمونږ نصیب وګرځولی کړي. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله تعالی ورکوي چاته چې خوښ شي بې حسابه. رزق ورکړه د الله تعالی ده، چې چاته وغواړي نو ورکوي یې ورله، چاته ونه غواړي نه یې ورکوي ورله. هغه ډېرې منډې ترړې وایي ځان یې د ځمکې او د اسمان په منځ کې ځوړند کړي، نه میلاویږي ورته. والله یرزق، الله ورکوي من یشاء چاته چې خوښه شي بغیر حساب، بغیر د حسابه. تعلق د الله تعالی سره سم کا، په لږه ورکړه کې به ته سکون او اطمینان وي. او چې تعلق د الله تعالی سره خراب وي او سم نه وي، نو ډېر هر څه به در سره وي او پریشانه وي. د زړه سکون او د دماغو سکون هغه به در سره نه وي.